مور مې د کینسر بیماری ده، پلار مې هم دغه شان فالج واله لري. زما کور پتا جنت دی، ما د پاره فرښتې. زما کور پتا مور مې د کینسر بیماری ده، پلار مې هم دغه شان فالج واله لري. ژوند لپاره عبادت دی، ته د ژوند د غره چینه. زما کور پتا جنت دی، ما د پاره فرښتې. زما کور پتا جنت دی، ما د پاره فرښتې. ژوند لپاره عبادت دی، ته د ژوند د شالم بابا ډوب زیارت خان کوم چې خپل د ډاینې مزدوري کوي، ولې ژوند یې د ډېرو ستونزو سره مخ دی، ځکه چې مور یې د کینسر د ناروغۍ ښکار ده او له بده مرغه پلار یې هم د فالج په ناروغۍ پروت دی. ستاسو امداد او مرستې ته اړتیا لري. د الخیام د پاڼې چې څومره کتونکي دي دا یو درخواست کوو چې راځئ چې د زیارت خان د کورنۍ سره مرسته ملاتړ شو او دوی ژوند پله بیا راولو. زما نوم زیارت خان دی، د شالم بابا ډوب اوسېدونکی یم او مور مې د کینسر بیماری ده، دغه پرته ده راته، او پلار مې هم دغه شان فالج واله لري او پروت دی راته. او زما چې څومره وسوسه کېدو مال څه دغه هغه مې پې وکړله ټول، په پیسې مایسې مې هم ډېرې قرض دي کړې خلکو نه، او نور څه وسوس مې نه کېدو. د ډاینې مزدوري کوم هغه هم کله لیي او که کله نه وي. او ستاسو ټولو مسلمانانو ته دغه درخواست دی چې څه دغه کېږي زما لکه کینسر مرض دی او لکه نور څه پیسې وې چې هغه لګېدلې دي، نور څه د زوی مې څه وس نه لګي. خاوند مې بیمار دی، فالج واله دی پروت، هغه راته ځانه پروت او زه ځانله پرته یم. او زوی مې یو دی په دیاړو په ډینپ کې کار کوي، نور څه کار نشته. څه پیسې وې چې هغه ولګېدي او څه وس هم نه لګي. نور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د الخیام نیوز ډېرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو نن راغلي یو کوز ډېر شالم بابا ډوب ته. زما په څنګ کې چې کوم ملګری تاسو ته ښکاري دا دواړه بیماران چې دي د دوی والده محترمه ده او والد صاحب دی. او والده صاحبه چې ده نو هغه په کینسر باندې پرته ده. والد صاحب چې دی نو هغه په فالج وهلی دی. د دې بایي چې یو کس دی د ډاینې مزدوري کوي، خواري مزدوري کوي. نن سبا خو تاسو ته د مزدور پته ده چې د مزدور په دیاړۍ باندې څه کېږي، خو دا چې کوم په کور کې څه مال حال و نو هغه د دوی په علاج باندې ولګو. خو نور خبره د وس نه بهر ده، د دوی علاج چې دی نو دا د لکاو روپو کې د ډاکټرانو د وینا مطابق. قدرمنو کتونکو د دې بایي دا نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. زما ټولو کتونکو ته دغه درخواست دی چې که څوک مالي تعاون نشي کولی نو کم از کم دا ویډیو چې دی د نورو ملګرو سره شریکه کړئ، ځکه چې دا ډېر یو دردېدلې کورنۍ ده، دلته ډېر درد دی، دلته ډېر غم دی. نو باید چې د دوی سره مرسته وکړو، د دوی سره ودرېږو او دوی هم ژوند وکړي او تاسو ته دعاګانې وکړي. تر بلې خپرونې پورې ما او زما د ټیم ملګرو له اجازت راکړئ. په ډېر بخښونکي رب الجلال هم سپارم. زما کور پتا جنت دی، ما د پاره فرښتې. زما کور پتا جنت دی، ما د پاره فرښتې. ژوند لپاره عبادت دی، ته د ژوند د غره چینه.